طالبانو ناظر اخوانو تاسو ګلونه ځان ته واچول تاسو میلې ګډان خو نه یې که نه ګډان یې هغه کلي کې میله جوړېږي هغه غوانو ته سخو ته خلاصا شي په زوره وایي څه وته شي دغه ګلونو ته وایي که هارونو ته واچوي که تاسو ګډان یې هلکه ویلی ښار ته دغه ته بوځه روډ ته وایي هوشه 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 ادول تاسو نه کوئ علما استادان حفاظ چې دوی ته وایي دا خو تزیید مال ده علماو دا اذاعت د مال دی که نه دی علما وایي توفیق نصیب کی دا اذاعت د مال دی که نه دی دواو کې خدای توفیق نصیب کی دا خو هېڅ شی نه دی د دې په عوض کې پیسې ورکوئ پیسې خو څوک نه ورکوي ځکه په دې باندې لیکلي اماجي کی طرف سے مفتی کی طرف سے ماضی کی طرف سے دا ریا او شرک دی او که غوایان ته جوړوئ ګډان ته جوړوئ بیا روډ ته وکاږئ څو ټولو خپل دا ګلونه لرې کوي مرنه لرې کوي وختان دا له وان جوړ کړي ورشه لاندې کتابونه دي که نه لږ ساعت ته پاغله دي کتاب څونه بېکاره کار کوئ دا جلسه د قرآن پاک ده او کارونه پکې د شیطانانو کوئ غلط کار کوئ اشد عذاب یوم القیامت المصورون چې کوم خلک فوټان ګرځوي اخلي ورځ قیامت کې د هغوی عذاب د ټولو خلقو نه سخت وي ولې په نیکه خبره کې غلط کار کوئ الله تبارک وتعالی دې دا مرسه ظاهرا باطنا کامیاب وګرځوي امين څنګه چې دا ظاهري کامیابي ده الله باطني کامیابي نصیب وګرځوي امين کوم چې په دې کې حفاظ یو پکې حافظ جوړ شوی دی الله دې عالم وګرځوي د مور و پلار دپاره دې الله پاک د آخرت ذخیره وګرځوي امين او د مرثي الله پاک دې ترقي نصیب وګرځوي چې کوم ناظر اخوان دي الله پاک دې هغې حافظان وګرځوي د مرثي دپاره دې باعث ترقی وګرځوي الله تبارک وتعالی دا مرثه همیشه کامیاب لري دا څومره کسان د علما د نوښار او د اشنغت نه پکې راغلي دي الله د هغې پار قدم باندې اجر نصیب وګرځوي اولاد یې الله پاک حافظان عالمان وګرځوي دا موجوده خلک څومره راغلی دی الله تبارک وتعالی ټول د قرآن سره د هغوی تعلق پیدا وګرځوي ګورئ طالبان زموږ دا محترمان هم دا عجیبه خلک دي وایي په غاړه کوئ په غاړه کوئ دواو کې خدای توفیق نصیب کی الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ته د سنت طریقه باندې عمل نصیب وکړي امين امين الله تبارک وتعالی دې موږ استادان دیندار تقوادار پرهیزګار وګرځي امين او طالبان څونه راغلي الله پاک ټول عالمان وګرځي حافظان وګرځي قاریان وګرځي مور و پلار په خوشاله وګرځي څنګه د نوښار د طرفونه یا لوی علما راغلي دي یا د دغه پیر صاحب زوی راغلی دی الله تبارک وتعالی دې په هر قدم قدم باندې اجر نصیب وکړي دې مرثې چې کوم ضروریات دي حاجات دي الله دې تعمیري غیر تعمیري د غیب نه پوره وکړي د دنیا د آخرت په خوشحالۍ باندې ټول مالا مال وګرځي متمسک دې الله پاک نورم ترقي نصیب وکړي د مرثې کم کمې دې الله دې پوره وکړي اولاد دې خدای په حافظان عالمان وګرځي قاریان وګرځي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لا دعاء قويم اللهم لا تجعلنا من المستدرجين ولا بصناع الناس مغرورين ولا من الذين يأكلون الدنيا بالدين وما توفيقنا على الحسنات وإرادنا على السيئات إلا بالله عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير طول خدا خوشحالك صلى الله تعالى جزاك الله خير محترم اور لنگر بالکل تیار دے